نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم سورة القيامة نهشتم پارا دا سورت ابتدائی آیت ندی یہ سورت تا سورت القیامہ وی ذکر چید دی سورت پا ابتدا کے لفظ دا قیامت راغلد دا سورت مکی سورت کی دا حجرتنا اڑان دے نازل لی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرات بنت او یا یم دی نازل دو پلحاظ سندا سورت یو دیر شتم حدیث صورت کی دو رکوعات سلویخ آیت ندی امق کی صورت آخرہ کی احوال دا قیامت بیان شو حدیث صورت پشوروں کی حالات دا قیامت ذکر کی اللہ رب العالمین دا قیامت یقینی کی دل ذکر کی نو قسم فرمائی کہ ضرور بے ضرور تاسبا پورتکول شید اخبر قبرنا او تاسو باندې بخامخا دا قیامت ترازی بیا د کافرانو عقیده ذکر کی چې د کافرانو خیال دار چې په دنیا کې ختم او مړ شو باز دوی و دوباره پورته کول نشي د دوی دا خیال الله فرمایي چې دا سره دا منګه قادر یو پدی چې د دوی دا وجودنا بیا جوړ او د دوی د وجود دا یو جوړ د بل سره یو ځای تر دې چې د دوی د ګوتو دا بندونه هم هغه شان پیدا کو څنګه چې دنیا کې بل کافران دي د آخرت د پاره سمخ کې نه جمع کی ستیارې د قیامت د پاره نه کی دروغ وی ایمان نه ساتي بیا دې قیامت باره کې تپوس کی چې دا قیامت وکړي اللہ رب العالمین فرمائی کہ کل قیامت راشی نور او سپگمے دواڑا یوزید مغرب جانب نراؤ کی دی نپدی وقت بدا کافر حیرانا پریشان شی او دیب پدا غورت باندی ہوئی چی چرتا دا تختیدو چی تلار پیدا کی اللہ فرمائی اس قسم دا تختیدو سے نشتا نن بزما مخطا ادرے گی او تانا بتپوسن کی گی کم اعمال چتا کڑی دی با دنیا کی دی سمر کارون کڑی دی دزان نا اڑان دی کم لی گلی دی او کم دی دزان نا رستو کارون پری خودلی دی دا طول بستا مخطا حاضری او دا انسان با بخبل نفس باندے خبل گباہی ورکی دی بخبل اقرار کی چی ما دادا گناہون کڑی دی لکا رستو انشاءاللہ راشی چی دا انسان دا وجود دا فقبلا یو اندام بگواہی دا گناہون ورکی چی دا گناہون ما کڑی دی لاسون بخبل گواہی ورکوی اخپی بخبل گواہی ورکوی سترگی بخبل گواہی ورکوی دا انسان بخبل عملون باندے گواہی ورکوی چی دا کارون ما کڑی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قرآن کریم دا نازل دو پا وقت اللہ رب العالمین نصیحت و تنبیح فرمائی کل چتا تا جبریل علیہ السلام راشا قرآن نازلی گی نو نبی علیہ السلام بدا آغی سرسرا تلاوت کو چی جبریل علیہ السلام بکم وحی روڑا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا وحی نازل اکڑا چی کل جبریل علیہ السلام تا سبق کوئی نو تو وکیگ دا وایا ځان سره ما او چې کله جبرئیل علیہ السلام وحی پوره کی دا غینه بعد ستا پسینه کې به موږ دا سبق یاد کی خودلی دا غینه بعد بیا لوستل کوا خو د جبرئیل علیہ السلام د وحی د نازلېدو په دوران کې ځان سره دغه سبق وایا ما بیا د دې کافرانو حالت ذکر کی چې د دنیا خوخی اخرت یې پرې خودلی اخرت د پار تیاری نه کی په دنیا کې د انسانانو چې یو کافر دی او بل مؤمنان دی نو په آخرت کې د دوی نتیجه بیانې
چې دا مؤمنان نیکان دی په قیامت کې تر تازه وي او د رب العالمین دیدار وکړي او کم کسان چې کافران او بدبخت دي د دې مخونه با تک تور بوي بي نور بوي او دې وخت به دې یقین کې چې نن موږ په غټ مصیبت کې گیر شو بیا په دنیا کې د دې کافرانو دا سات چې کله اوزي او ځن کدن یې راشي دې وخت به دې ډېر حیران چې د دې مرګ نه د بچ کېدو د پاره سلاره پیدا کی چې کوم خلک پر سره چا پیر ناسوي دوی وی آیا څوک دم بچون کې نشته چې زموږ په دې سړی لږ دم واچي داغه نه بسا اوزي آب مړ کېږي او دې بوله دم پسې ګرځي څوک ور پیدا کی چې د مرګ نه بچي لیکن دې کوم کس چې دا ځن کدن د دې کافر شروع وي دې په خپل یقین کې چې بس دنیا را نه پاتې شو او روان د دې زینا الله رب العالمین طرف ته تک بیا د دې کافرانو قباحت دا ذکر کوي چې د دې ایمان نه وړي نه منځونه کول نه قرآن منو او بیا د دې باوجود تکبر به کو دوی ته چې کله وویل شي چې قرآن ومني دې بد اعراض کو الله پاک فرمایي دې هلاک شي بیا د دې کافرانو بدبختی ذکر کوي چې دا کافرانو خیال دار چې موږ دنیا کې بے فایدی او بے غرض پیدا الله پاک د انسان تخلیق بیانې چې تاسو به څومره مرحلو نه جوړ کړئ بیا مې په تاسو کې مذکر او مؤنث نارینه او زنانه پیدا کړل آیا الله پاک په دې باندې قادر نه دی چې دوباره د مرګ نه بعد تاسو را ژوندي کړي یقینا الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې قیامت کې دا خلق واپس را ژوندي کړي مؤمنان به ایمان ساتي او کافران په دې باندې ایمان نه ساتي اللہ جل شانہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ز قسم کم فورز د قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامت ز قسم کم په نفس ملامت کون کې باندې چې خامخا تاسو پورته کول شي په قیامت ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما اي خیال کی دا کافر انسان چې هیڅ کله به موږ را جمع نکو د اډو کې د مرګ نه بعد د قیامت په ورځ بلا ولنا موږ به را جمع کو دی لرا موږ قادرین موږ قادر یو علی په دې باندې ان نسوي بنانا چې موږ برابر کو یو ځای کو د جوړونه تر اډو کو یو جوړ تر دې چې د کوتو دا بندونم یو ځای بل یرید انسان لیفجر امامه بلکہ ارادہ کی انسان چھدے گناہن اولی کی تقبلزان نوڑان دے یسأل ایان یوم القیامہ تپوس کی دا کافر چکل بیورز دا قیامت فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ہر کلچ ابریخی گی بے نور شی برگی شی سترگی وخسف القمر او بے نور شی تور شی سپگمے وجمع الشمس والقمر او یوزی شنور او سپگمے دا مغرب جانب نرا اخیجی یقول انسان وی بدا انسان دا کافر یوم دن پدا غورز باند این المفر کم زی طرف تا تختی دلو زیر کلا لا وزر اس کلا دا سندا لا وزر نشتری تختی دل او زید بچ کے دو یہ بیاوی چل تبو تختب دا بچ کے دو زیزان لپیدا کن اللہ وی دا تختی دو زی اس نشتر الى ربک یوم اذن المستقر استقبل رب طرف تا پدا ورزبان زید قرار او زید بچ کے دو یا زید اترے دو دی ینبع الانسان یوم اذن بما قدم و اخر خبر بکریش انسان پدا ورز تا عملنو چه دا کم ران دی لیگلی دی او کم یہ رست دا زان نپر خود لی بل انسان علی نفسه بصیرہ بلکہ انسان با پخبل زان باندے گواوی ولو القا معاذیرہ اگر چدی پیش کی ڈیری بانے لا تحرک به لسانک لتعجل به تحرکت مبرکا پدے قرآن کریم باندے اخبر جبل پیغمبر علیہ السلام اڑان دی دا فارغ حدود جبریل علیہ السلام لتعجل به دا فارغ دی جلدیو کی دا قرآن کریم پدے تلاوت باندے ان علینا جمعه و قرآنه یقینا پمن باندې جمع کول د قرآن کریم د استاب پسینه کې او لستل د دې استاب په جواب باندې فاذا قرأناه
پس هر کله چې موږ ولولو دی قرآن کریم لرا فتبع قرآن پس تتابعداري کوه د دې د لوستلو یعنی دې ته وږده ثم ان علینا بیانا بیا یقینا په موږ باندې بیانول د دې قرآن دی کلا خبردار بل تحبون العاجرة بلکې تاسو خلق وخوي دنیا وتذرون الآخرة او تاسو پرېږدي آخرت د هغې تیارې وجوه یومئذ ناظرة بعضې مخونه په دغه ورځ باندې تر و تازه وي الی ربها ناظرة خپل رب طرف ته به کتونکي وي د مؤمنانو مخونه به تازه وي ووجوه یومئذ باسرة او بعضې مخونه په دغه ورځ باندې تک تور وي تظن ان يفعل بها فاقرة دی به یقین کوي چې کول بشي په دې باندې یو لوی مصیبت دا به د کافرانو حال کلا خبردار اذا بلغت التراقیه هر کله چې راورسیږي دا روح د مرۍ د اډوکې ته وقیل او به ویل شي د دې خلک د دې سړي چې په چا باندې مرګ را روان دي چاپېره خلک به وایي من را سوچته چې دم وکړي چې دې سړي ته لږ شفا میلو وظن انه الفراق او یقین بقی دا سړی چې د چا سا مرۍ له راغلی چې یقینا د ده روانېدل دي د دنیا نه والتفت الساق بالساق او یوځای بشي پنډې د بلې پنډې سره الى ربک یومئذ المساق ستا خپل رب طرف ته په دغه ورځ باندې تګ دي چې مړ شي خپل رب ته بیا ځي فلا صدق ولا صلى نو نه دې سړي تصدیق کړو چې ایمان یې راوړی نه مونږ کړو ولکن کذب وتولى لیکن د تکذیب کړو د قران کریم او مخې اړولو د ایمان نه ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا دې روان شو لاړ خپل اهل ته چې تکبر یې کو اولا لک اولا هلاکت دي ستا دپاره کافره پس هلاکت دي ثم اولا لک اولا بیا هلاکت دي ستا دپاره کافره پس هلاکت دي ایحسب الانسان ان یترک سدى آیا خیال کې انسان چې دی بپری خودل شي بیکارا بے پیدی علم یکن طفتا من منی یمنا آیا نو دا انسان یو نطفا دا منی چې اچولی شو پر حمد مور کی ثم کان علقتا فخلق فسوا بیا ودا منی علقتا یو ټوټه د ویني فخلق پس الله برابر کړه فسوا نو برابر کړ د انسان اقدامونه فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پس الله پاک وګرځول د دې منې نه نارینه جوړه نارینه او زنانه الیس ذلک بقادر آیا نری د غزاد قادر علی بدیبان ان یحیی الموتى چې را ژوند کی دا مړي په قیامت کې دوباره بیا نبی علیہ السلام او فرمایل بلا ورنا الله جل شانو په دې باندې قادر دی واخنا الحمدلله